شي په خیر راغلی. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ نو اوري د بي نړۍ ځای مباسین یوسف زی او د بي نړۍ تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی علي شان کاکا خیل. هیله ده چې ستاسو به 13 غنټه خوښه شوي د تصوف په حقله باندې څه خبرې اترې ان شاء الله چې تاسو به ترې خوند اخیستی. اوس به راځو ستاسو ټلیفونونو لوري ته، ځکه چې دا وخت ستاسو د ټلیفون یې او چې کله ستاسو ټلیفون غږیږي نو بیا بالکل زه غلی ناست یم. ګورو چې ستاسو راتلونکی ملګری وړاندې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه الله جی خیر؟ ستړي مشئ، په خیر علئ؟ الله دې وبخښه. تاسو خیر جی؟ دا الله کرم. تاسو څوک د چېرته نه؟ زه خو جی ګلزار خبرې کوم د پاکستان اډم تنګینه. جی ګلزار صاحب خیر جی؟ قربان. روجې مخې تېرېږي؟ شاندارې، مزیدارې، خوشبودارې او ګلدارې. شکر ده شکر. جی خیر بس زه خو اوس رالم جی او پروګرام وبلګه او زه ستاسو خاموش به بله شپه صرف ملاو کړی تاسو ته ښه جي ښه. او نن مې داره ملاو کړ. زه بس الله هم خوشحال لره، ښاد او آباد اوسئ. سره ستاسو عزتمند شي. خاموش اورېدونکي هم ستاسو جی. مهرباني مهرباني. کله کله ګویا کېږي. ډېره مننه. دا و ښاغلی ګلزار. ګورو چې د ښاغلي ګلزار نه پس څوک تشریف راوړي. زمونږ په خپرونه کې 13 غنټه چې ونه دا د تصوف په حقله باندې خبرې اترې وي. تصوف چې دی دا د انسان او د الله ترمنځ یو د تعلق نوم دی. تصوف د اخلاقو نوم دی. تصوف د کردار نوم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب. سلام علیکم. په خیر علي فضل منان صاحب؟ څنګه حال دی؟ طبیعت زما خیال دی ختمونه متونه موټه زولي را پیدا شوی. دا خبرې دي. څنګه دا خبرې غري کنه یا څه وکړو؟ څنګه ژوند مو ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو خیر غواړو ته خیر؟ دا الله رحم دی کرم دی. یاره یو خو ستاسو د ټیشن دا بندوبست ونشو چې ناګانه پیدا اردو راشي. دا خو ډېر خراب کار دی. او ناګانه دا اصل کې داسې شروع شي چې یو چېرته ټرانسمیټر فیل شي، بجلي لاړه شي. زموږ په وطن کې خو بجلي راځي که نه. لکه اوس روستي شعر باندې موږ د دغه غزل خبر نه شو که نه. حالات قرآنه ګډوډې کړو که نه. فراخه دریابي خلکو ته زه هم مباسین یم. فراخه دریابي خلکو ته زه هم مباسین یم. تنګ زړو ته په زړه باندې تنګ شوی یم. نو ښه یم. ټیک شوه. صحیح زمونږ خو که ته خیال وکړې نو همدغه ذهن زده کوو، همدغه ځای کې استعمالوو که نه. قربان موږ سره خو بله لار نشته. ښه خبره ده، ډېره ښه خبره. نور حالات ښه وي؟ زبردست. بس ټولو ملګرو ته سلامونه وایم. حیدر خان خو چې ته په پروګرام کې نه دی راغلی، زه خو دغه په پروګرام رانغلم. تېر پروګرام کې راغلی و. ښه تېر هفته راغلی و. حیدر خان ته او نبي ګل ته سلامونه او صابر ملنګ ته او دا ټول ملګري راغه صفدري خان او ګلاب خان ماما ته سلامونه. وعلیکم السلام. علي شان کاکا خیل دی راسره، هغه ته هم سلامونه. وعلیکم السلام. او یو دوه درې شعره به راته ووایم. هغه د ګلاب خان ماما هغه ملګری شاعر نه دی منظر فریادي. جی جناب بالکل مهرباني وکړئ. ټول عمر به دې ستایم، ټول عمر به دا ستایم، خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستایم. ټول عمر به دې ستایم، ټول عمر به دا ستایم، خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستایم. پروا نشته زما په زندګۍ دې پوره نشي، پروا نشته زما په زندګۍ دې پوره نشي. یو داسې نامعلومه واده راکړه چې پایم، یو داسې نامعلومه واده راکړه چې پایم، خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستایم. ټول عمر به دې ستایم، ټول عمر به دا ستایم، خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستایم.
چې تا ته پکتو شم خلک ما ته پکتو شي چې تا ته پکتو شم خلک ما ته پکتو شي ټول ویوال مې پیژني چې ستا لیونی دایم ټول ویوال مې پیژني چې ستا لیونی دایم خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستا یم ټول عمر به دې ستا یم ټول عمر به دا ستا یم دومره راته ووایه جانانه چې زه ستا یم یو ترا پورې مخانده جانانه خفه کېږمه یو ترا پورې مخانده جانانه خفه کېږم منظر فریاد خیر دی که د خلکو د خندا یم منظر فریاد خیر دی که د خلکو د خندا یم خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستا یم ټول عمر به دې ستا یم ټول عمر به دا ستا یم خو دومره راته ووایه جانانه چې زه ستا یم ډاکټر صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه او زردالي خان ته سلامونه ډېره مهرباني وعلیکم السلام ډېره مننه فلمنان صاحب الله دې خوشحاله را عزتمند شي توفیل سلیمان خیل وایي چې السلام علیکم سرجي څنګه یې روجې مو څنګه دي ډېر د الله کرم دی او وایي چې سر سلامونه قبول کړئ سرجي چکر راولګوئ دیر ته دلته بیا واورې وشوې بالکل شکر دی په میدان کې په غرونو واورې وشوې ډېره ښه خبره ده بس واورې خو د ځمکې آبادي ده باران او واورې باران د ځمکې آبادي ده شیرینه یاره زه په ته آباده یم السلام علیکم السلام علیکم ستړي مشه په خیر وعلیکم السلام باسین صاحب جناب علی پرلمان صاحب وی د نور هغه میاش پس خو په خپل رالو بس ما خو ته وایم تیر هفته خو حیدر بابا راغلی دا دیو سر شیغه لغه رنګ را کیسه ګډه ولا کوي ځان کوي چې نه دا زیرو ما ته پته میاش پس رالو باسین صاحب خې دا الله کرم دی تاسو خې اخیری روجی نو بس ختمېدو ولري بالکل بس روجې خو یو ځل داسې و چې زموږ په کلي کې یو مشر سړی و سهار کې مونږ مونځ وکړو او راووتو په د اخري اشاره کې نو داسې چې د سپوږمۍ ته وکاته نو ورته په تشو لاس کېښود ویې څنګه چللی ګومنځ مې دنه جوړه کړه که نه جی نبی ګل صاحب هم روان دی ته وکړ نن وایي دا باسین صاحب کلام بیان کړی و هر څه هم درته یو کلام یې معاشرې پورې وایم قربان وایي قیامت راتلونکی دی او مرګ په سر ولاړ دی رونو واه ډېر غټ بګاړ دی رونو نن معاشره کې واه واه بې لامې د قیامت دا چې ظلمت تمام نیب جګړې دي او ورخوا منافقت دی تمام واه پسته څوک نه وایي په خوله هر سړی لوړ دی رونو واه 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 ډېر غټ بګاړ دی رونو په معاشره کې واه مسلمانان دي د یو بل ښکتي دي نن واه د نفاق سپېره بادونه رالوتي دي نن واه زور لګوي دی ته په دې خبره ویاړ دی رونو واه واه ډېر غټ بګاړ دی رونو نن ماشي سبحان الله تصدیق د ژبې ختم شوی امیدوار شو ختم واه چای ختم شوه سطحې کاروبار شو ختم واه دوکه دروغ دی پکې هر سړی لتاړ دی رونو ډېر ښه دی ډېر غټ بګاړ دی رونو نن ماشي ډېر خلک کېږي وجه هم چاته معلومه نه ده ترخګري نوم یې ورله ایښی د بې نومه نه ده واه حکومت دپاره دا جوړ شوی آړ دی رونو ډېر غټ بېدار دی رونو نن معاشره کې واه هرس اوس د پارخوا خودغرضي ښکارېږي د
خدای قانون نه بغاوت خپله مرضي ښکارېږي واه د خوند یو کاڼی به ونه وینې بس ګاړه دی رونو ډېره ډېر غټ دی ګاړه دی رونو نن معاشره کې ډېر ښه دی وړاندې د دې ملک هغه هم زور لګوي اقتدار لپاره یو بل باندې تور لګوي واه ملک د اسلام په نوم آباد شو اوس ویجاړ دی رونو واه ډېر غټ بېګاړه دی رونو نن معاشره کې واه 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 حیدره هڅه کړه تر اوسه رب تپوس به کوي حیدره هڅه کړه تر اوسه رب تپوس به کوي واه دا چې بیغم د دې بېګاړ دی نو افسوس به کوي واه واه دا به د میندې لړکول وي که پهاړ دی رونو واه 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 ډېر غټ بېګاړ دی رونو نن معاشره کې واه قیامت راتلونکی دی او مرګ په سر ولاړ دی رونو واه ډېر غټ بېګاړ دی رونو نن معاشره کې ډېر الله حیدر بابا ډېر ښایسته قربان دا ښاغلی حیدر خان حیدر د نوښار نه چې موږ سره ډېر ښایسته کلام شریک کو پرویز عجب اکاخیل سلامونه کوي سلام مشره وعلیکم السلام وایي چې تیره ویډیو کې نبی ګل صاحب نظم مې ډېر خوښ شوی و ښه یعنې تاسو په فیسبوک باندې اورېدو ډېره ښه ده نبی ګل صاحب خو ډېر ښایسته اواز دی ډېر ښه انتخاب کوي محب الله صاحب هم د مینې اظهار کړی دی خوشحاله یو ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر حاله ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ اباسین صاحب اسلام غني اورګزی پېښور نه ډېره موده پس راغلی اسلام غني اورګزي ته هرکلی وایو ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ بس اباسین صاحب ستاسو پروګرامونه خو اورو خو بس کله کله خاموشي اختیار کوو ښه جي خاص وخت ښه تېرېږي ژوند ښه دی الحمدلله ستاسو دعاګانې ستاسو وخت څنګه تېرېږي ډېر د خدای کرم دی بس ډېر وخت وشو ملاقات نه دی شوی قربان دا یو غزل دی داسې نیمګړی غوندې ارشاد نه اسلام دی نه پښتو داسې رواج دی نه اسلام دی نه پښتو داسې رواج دی احتجاج دی نه اتفاق نه ورورولي شته په یو چم کې نه اتفاق نه ورورولي شته په یو چم کې بس ورور د ورور وژل زموږ سماج دی زه لایق د تاج و تخت نه یم همدمه زه لایق د تاج و تخت نه یم همدمه هسې چاره په سر کړی په سر تاج دی څه ویل دلته ابستی ای زړګیه څه ویل دلته ابستی ای زړګیه هغه نشته ما چې څه ته احتیاج دی آخري دغه دی په دولت سړی پوره نه شو اسلامه په دولت سړی پوره نه شو اسلامه په جهان کې هر سړی بل ته محتاج دی ډېر ښه اسلام غني ورګزي صاحب ډېره مننه کوو ډېر مننه خوشحاله آباد اوسئ قربان دا و ښاغلی اسلام غني ورګزی ګورو چې د دوی نه پس څوک راځي امیر خان وایي چې سو ګډ ډېره مننه خوشحاله شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راجی صاحب څنګه دا الله کرم دی غږ هم راوچت کوي تاسو څوک د چېرته نه زه محمد اسرار خبرې کوم سر سیاستدین سطح نه جی اسرار صاحب وایه که نه حاجي صاحب هوا سم درځي جی اوس صحیح دی حاجي صاحب داسې کار دی که نه جی ګنې دا غزل چې کوم تاسو وویل دا چا وه تاسو دا غزل چې کوم جی تاسو غزل دا اسلم سالک یو سندرغاړی ډېر ښایسته شاعري ډېر ښکلی انداز او ډېر ښکلی موسیقي یو خو نظرګل استاد مې خوښ شوی یو دا ښه جي ښه خو مې ډېر غریبي مې ګنې یو لک روپو چیک مې ودرلېږلو پېښې ته مهرباني الله دې خوشحاله کړه چې دې اندازې حد پې تمام کړی دی جزاک الله او بس ته څنګه تیاره ده جی او بس په دې باندې ډېر ډاډ او داد قبول کړه ښه قربان ډېره مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله شي دا و ښاغلی محمد اسرار الله دې خوشحال لري ګورو چې بل ملګری څوک راځي د فیسبوک په لیکه باندې چې کوم ملګري روان دي د هغې خیالات هم مونږ تاسو ته څرګندوو السلام علیکم وعلیکم السلام اباسین صاحب ستړی مه شئ په خیر ستړي مه شئ تاسو څوک د چېرته نه
جی خوشدل وزیر یم له وزیرستان ستړی مشه خوشدل وزیر صاحب ستړی مشه خدای دې مال شباتین صاحب څنګه خیر روزي کرم خیر د الله ډیر فضل کرم دی روزي ډیره خوندوري دي بس اختر زر زر راولې نو سبا پروګرام چې دی خوشدل وزیر صاحب پوره د اختر په باره کې وکاو او هیڅ په پکې نه وایو د سر نه تر اخره به ټول اختري ان شاء الله ولنا اباسین صاحب د تاسو پروګرام خو زمونږ د تل چې کوم لنکوي تل باندې کنه یو نن خو پکې نشته دی بل څه په لګولې دا داسې چې کله بجلی لاړه شي کومه علاقه کې ټرانسمیټر کې نوالته کې بیا پروګرام نشي راتلی بجلی خو شته بجلی خو زمونږ شته دا ټرانسمیټر کې بجلی تلي کوم ځای کې چې دا تاسو ته درځي هغه ځای کې ګډوډ شي بس په دای چې پته نه لګي نو نور خیری دا الله ډیر فضل کرم نن در سره څه شریک ما قربان اباسین صاحب یو نوې غزل مې لیکلې ده ارشاد ټول مینوال ته سپیشل وتا ته وی چې د زړه مینوا دوکې خدا سي نه وي واه د زړه مینوا دوکې خدا سي نه وي د پخوا وخت یارانه خدا سي نه وي واه واه او منن الله کنن چې د هفته ورسته راغلي لکه نن چې د هفته ورسته راغلي د وختونو سلسله خدا سي نه وي او مننه وای دا منمه چې غربت وو بي وسیوه واه دا منمه چې غربت وو بي وسیوه دریاب زړونه وو ګيلي خدا سي نه وي واه او مننه وای دا چې ته اوس کوم خوونه کې جفا کې اباسین دا چې ته کوم اوس خوونه کې جفا کې یار استا لوز او عادي خدا سي نه وي واه او مننه دا شعر په کې تاسو ټول پښتنو ته علیکم وې لکه نن چې پښتنو دې ټیټی کړي لکه نن چې پښتنو دې ټیټی کړي د پښتون د سر شملې خدا سي نه وي ډیر اعلی ډیر خدای او مننه وې کوي یو سو وای بل څه عجیب ده کوي یو سو وای بل څه عجیب ده د دې خلکو عقیده خدا سي نه وي ډیر خدای او مننه اخیری شعر اباسین صاحب چې لکه تاته چې چا کړی دی جانانه لکه تاته چې چا کړی دی جانانه د خوشدل د خلی کې خدا سي نه وي ډیر اعلی خوشدل وزیر صاحب ډیر مننه الله دې خوشاله رضا او خاغله خوشدل وزیر پرویز عجب اکاخیل صاحب یو شعر لګلې وای چې ما په سیګریټو ژوند تباکو تاله مې هم زندگی خاور کړ شیرینا او د غم په ورځ به د یو د ځوانۍ ورځې زه په شاید چې نه پوهېږم یا څه ګډوډ دی مونږ په غم کې تېروونه ځوانۍ ورځې مونږ په غم کې تېروونه د غم په ورځ پیدا یو ټیک ده غم په ورځ پیدا یو شعرونو کې څه ګډوډ شته د ټپې رنګ پکې هم دی او د شعر هم دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جناب علی تاسو څوک د چرته نه احمد خبرې کوم چې د کوهاټ روډ احمد صاحب قربان ستړی مشي څنګه راځي صاحب وخت خطیری دا الله کرم دی مهرباني وکړه یو غزل به سره شریکو کې تاسو کافي ارشاد بیا دې ما جګار کړو الله بیا دې ما جګار کړو الله واه رتبا ولاړه تورې سترګې تر لاسونه لیلا بیا دې ما جګار کړو الله ما جګر تو درته درومي سماجی تر گودر تدرومی سماجی گر گودر تدرومی او ملګری زموږ لاسونه ووتو ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی دا ښاغلی احمد دې نه پس ګورو چې څوک راځي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلیم استاد صاحب په خیر په خیر په خیر الله دې ډېر قدردان کا ډېر خوشاله شي
سره درنو اوریدونکو ټول ټیمه قربان نن به را سره څه شریکوئ سید حکیم او عمر علي او داسې نورو څو ملګرو ټلیفون راوکړو چې ښکلی او دروند پروګرام وشو ښه جي او وی چې دا ریکارډینګ یې وای که نه نو ډېرو خلکو له فایده ورغلی وای خو زه یې حمایت کوم او په کار ده چې وې او نور خیریت دی قربان ډېر د الله کرم بس صرف مینا او احترامات مار سره او دا پیغام مار سره شریکولو الله په دواړه جهان عزتمنو الله مو ډېر خوشحال لره سلیم استاد صاحب خاد آباد اوسئ امین السلام علیکم دا ښاغلی سلیم استاد ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی 09152504103 السلام علیکم وعلیکم ورحمة الله وبرکاته فرحت صاحب په خیر علي جی صوفي څنګه فرحت نو بس تاسو خو د درویش خان چې کوم د یو په هر رنګ تاسو تخلیق دی دا به ان شاء الله سبا له تاسو خو اوس په وي او کمی په تصوف یو دوه خبرو چې څنګه د خوخه بس بسم الله کا جی بس التصوف علم خو بدای او ډیر لوی علم دی علم التصوف حاصلون کنه تصوف علم باندې مکمل ځان پویلو بیا پاری باندې عمل کول دا هرڅه اوس کار نه بشک او نه دا دومره آسان کار دی او نه دومره په اسانه دا مرتبه چاته دا مقام ملاوي دی بشک واقعي چې دې لپاره یو کلمنده او پوی د استاد نبزان پوین چې هغه د هغه استاد د هغه رهنمایي کوي لکه څنګه چې الله پاک د پیغمبر سم رهنمایي کړی و او دې علم ورته ښودلی و پیغمبر سم ته کنه او پیغمبر سم د هغه علم په ذریعه باندې د نورو خلق انسانانو لکه رهنمایي کړی و ظاهره ښکاره خبره مسلمانانو ټول خبر دي چې پیغمبر سم ته ډیر زیات علم ملو شی او د الله په ذات په باره کې هغه ته ډېرې خبرې معلومه دي کنه ډېر رازونه ورته معلومه ځکه چې الله پاک اواز د دې تاسو لږ او جی او جی په ډېر وخت ډېر رازونه ورته معلومه شو دا چې ځکه چې الله پاک سره ملاقات کړه کنه لکه لیدل کتل عام سامنے شو نو الله پاک لکه پیغمبر سم ډېر پیژندل جو او په لته چې بس د الله کائنات کې غور او فکر دام لکه دغه وی کنه لکه دام د الله د ټول کائنات کې غور او فکر چې دا مکه اسمان څنګه پیدا شوی او دا لکه دا بغیر د یو غټ طاقتور ذات نه بغیر ناممکن دی هغه حدیث پس یو غټ طاقتور ذات موجود دی چې بس د درویش خان د په هر رنګ ستاسو د ان شاء الله سبا نمبر مې اوس دا ډیره مننه فرحت صاحب دا خغله فرحت سفید څنګه 09152504103 السلام علیکم سلام بچی کیسے ہیں الله کرم ستړي مشي تاسو څوک چرته نه جی تاکال خبر کې مليات تاکال نه الیاس سے بوچته خبرې کوي او خپل خبرو کوي ما یې اولاد پرته هو ډېر خون بو کې قربان وي خدایا څومره خار دې د مکه کله خدایا څومره خار دې د مکه کله کله دی بازار د مدینه کله د بازار د مدینه کله دلته د زمزم یکی سلیشته ده دلته د زمزم یکی سلیشته ده دلته د کجورو باغ کله دلته د کجورو باغ کله کله دی بازار د مدینه کله دی بازار د مدینه کله سبحان الله ډیر مننه الیاس صاحب د تاکال نه زموږ سره د نعت یو څو کړای شریک کړي الله دې خوشحال لري السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر تاسو څوک د چته نه جی زه کامران خبرې کوم د چرپری علیزو کړی نه جی کامران صاحب ډاکټر صاحب یو نصیحت کلام به سره شریک کوم ډیر خون بو کی او ټوټه ټوټه زړګې می تار پتا راوړې دې او ټوټه ټوټه زړګې می تار پتا راوړې دې نو ماستا د محبت منی بیمار راوړې دې ټوټه
ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دی او ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دی یا محبوب مبارکا لگ پټې د وصال راکا وصال راله محبوب د سپین مخ د جمال راکا یا محبوب مبارکا لگ پټې د وصال راکا وصال راله محبوب د سپین مخ د جمال راکا و قربان چې ما پتما د دیدار راوړې دې ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دې و ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دې یا محبوب مبارک لګ را باړه و چشمان جنگلی سرا ولاړ مخکزي می پګریوانا یا محبوب مبارک لګ را باړه و چشمان جنگلی سرا ولاړ مخکزي می پګریوانا ولړې لړې د سرو خو می هار راوړې دې ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دې و ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دې و ماتا د محبت مینې بیمار راوړې دې ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دې و ټوټې ټوټې زړګی مې تار پتار راوړې دې ډاکټر صاحب ډېره مننه دا وخت راکولو تاسو ډېره مننه الله دې خوشحاله کا زنده‌باد ډېره مننه کامران صاحب بهترین ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی دا د راغی اخري ملګری السلام علیکم السلام علیکم باسین صاحب تاسو ساتي صاحب ته فضلغانی صاحب ته قربان د فیسبوک اخري ملګری دی بیا وروسته پروګرام جاری پر یادي منظر خوشاله شو او اکبر شاجي قربان او مې چاچی ویرونه دی یو کلام سره شریکوم قربان وای دا عقل او سلامې پرې وتلي غوندې ده درځه مې د زکه بوګنېدلې غوندې ده واه 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 یارانو سلامات په ناخوښو سترګو ګورئ واه اما لیدلي تاسو نه لیدلي غوندې ده ډېره ده روغو سره ناسته د رنځورو خلکو نشي څه خانده زما زړه کې جلاغلي غوندې ده په ډېرو خوشحالۍ کې مې هم اوښکې وچې نه شوې واه جړه زما په برخه رسېدلې غوندې ده واه منظره جوړ پرې راغی د خزان سپېره بازونه منظره جوړ پرې راغی د خزان سپېره بازونه سرخي نن د سترګو او لتري غوندې ده ډېر سلامونه ډېره مننه خوشحاله شي دا ښاغلی ګلاب خان ماما او همدې سره د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پای ته ورسېد زمونږ خپرونه تر 12 بجو جاری ده لږ دمې لوري ته ځو بیرته